یونین کونسل میډل برخیله کې او خصوصا په نیبرهوډ کونسل ابراهیم خیل کې محکمه سوی ګیس والا کودای شروع کړې وه. په دې کې یو زوړ پیپ په 2005 کې خور شوی او دلته د ګیس هېڅ قسم څه ایشو نه وه، خو محکمه سوی ګیس والا وویل چې یاره دا زوړ پیپ چې کم دی نو دې کې لیکیج کېږي او دا کېږي هغه کېږي، لهذا د هغې د وجې دوی نوی پیپ لاین چې کم دی نو هغه خور کو او په دې په وجه باندې دا ټولې لارې چې کمې دي نو دا تباه او برباد کړي. دا لارې د 2002 نه والا 2022 پورې چې کم دی دا مونږ د بلدیاتي نمایندګانو په حیثیت باندې په ټایم باندې په دې کې مونږ دا ټولې لارې ډېر په مشکل سره جوړې کړې دي. 4 کاله د مونږ د بلدیاتي سیستم وشو، خو د اوسه پورې 1 روپۍ مونږ ته ترقیاتي فنډ چې کم دی هغه میلاو نه شو. دې سوی ګیس والا د دې لارو سره دونه کلواړ وکړو چې دا لارې اول نوي پیپ ته خورېدو لپاره وکنسته، بیا د هغې نه پس چې کم ځای کې کورونو ته کنیکشن وي بیا د هغې دپاره کنیکشن دپاره وکنسته. اوس پرون ریسنټ لا اوس چې کومه ویډیو تاسو په دې کې وینئ دا کم تازه کودای چې شوي ده دا یې پرون دې کې زوړ د اوسپنې پیپ دی د هغې دپاره دی ټیکهدار د خپل جب پیسو دپاره دا محکمې ته نه ځي دا شی، او دا کودای چې کوم ده دا غیر ضروري کودای ده. لہذا زما د محکمې سوی ګیس او د ډي سي صاحب نه خصوصي او فرمول مطالبه ده چې یاره دا غیر ضروري کودای چې کم دی دا دې بنده کړی شي، او کومه کودای چې دوی مخکې کړې ده په دې لارو کوڅو کې په میډل بټخیله کې دا د فوري طور چې کم دی دا د دغه شي ځکه چې دا په دې کې لیکلی شوي دي د دوی سره چې دوی به دا کومه لاره چې ورانه کړي دا به واپس چې کم دی ریپیر کوي، په دې به سیمټ کوي چې کم په سیمټو کې، او چې کوم یې په خښته کې ورانه کړي او په خښته کې جوړوي. نو لهذا موږ دوی له ټایم هم ورکوو چې یاره دا دې په دې میاشت نیمه کې د دې ټینډر ځکه چې ټول کار کمپلیټ شو دا کومې لارې چې دوی ورانې کړي په کار دی چې دا دوی مکمل جوړې کړي چې دا د عوامو لپاره د امدورب قابل شي، ځکه چې دا تنګې کوڅې دي په دې کې زنانه ماشومان بوډاګان هر قسم خلک امدورب کوي چې د هغوی ته مشکلات ختم شي او د امدورب قابل شي. دلته کې راته لارې وکنستې دا راته ورانې پرېښودې هغه بل پیپ دی اوس د اوسپنې هغه په دې کې زوړ پیپ دی اوس په هغې پسې کسان دا لېږلي دي هغه راوباسي راکني او دا په مخه به موږ ته را ټولې لارې ورانې کړي دي دا بوډاګانو د ماشومانو پکې خپې واختې دي او نه یې را لوس جوړوي او د واقع ورانې راته پرېښودې. دا لارې کوڅې تاسو لیدی شئ چې دا زمونږ د 5-6 محلې دي او که دا د هغې سر نه واله د ابراهیم خیل او د دې ځګي پورې دا ټولې کنستې شوي دي. نو په هغې کې تاسو ګورئ چې لکه هغه ښکلې کمې سمې لارې وي نو هغې راته هم په بل اړولې دي. نو په کار دی چې د وخت سره سره چې کله د حکومت ته زمونږ دا درخواست دی چې کله یو سړی کار کوي نو په کار دی چې د هغې سمدستي فوراً د هغې د حل کولو هم په کار دی چې هغوی مخکې سوچ وکړي چې یاره زه دا شی ورانوم لکه ورانی نه هغوی جوړی، خو په کار ده چې دا کوم ځای اوس دا لارې دا تاسو کتی شئ چې دا ښه ښکلې کوم بلدیاتي الیکشن ناظمانو زمونږ دا هغوی سمې کړې وې، خو که اوس ورته تاسو وګورئ نو ځای په ځای کندې جوړې شوي دي. نو زه روغ سړی که په لار روان خو به بیا هم احتیاط وکړي، خو په دې کې زموږ سره چې کوم د عمر رسید دا خلک دی نو د هغوی زنانه شو ماشومان شو د هغوی سره به موږ څه کوو. نو په کار دی چې د دې دا مسله فوراً دا حل کړي شي، دا لارې کوڅې چې دی دا سمې کړي شي. مطلب کله چې دا کار شروع شوی نو چې کوم به د پخلي ټایم و د پخلي ټایم به و نو زنانو ته به انتهایی دومره تکلیف و چې لکه مونږ تاسو ته هغه بیانولی نه شو. لکه یو زبرګه میاشت د عبادتونو میاشت د منځونو او دسونو میاشت او په هغې کې چې کوم د ضرورت وخت و د پخلي ټایم و زموږ سره نو په هغې کې به مونږ ته انتهایی چې دی زموږ د ټولو خلکو ته نو په هغه شته سوی ګیس په دغه کې چې نو هغه مسلې به